ووټ اچول څه حکم لري؟ شریعت کې ووټ اچول شته دی که نشته دی؟ یاره حدیث کې خو منع راغلی چې کوم یو سړی په خپله باندې منصب غواړي، د خبرې معلومات به تاسو سره یې که نه وي؟ حضور علیه السلام یې که نه علیه السلام؟ کوم یو انسان چې منصب په خپله غواړي نو ته ورته وایې چې خدای دغه منصب ته مه رسوه. پیغمبر علیه السلام ورته خیري کړي. دغه ووټ اچول یو طرف چې وګورې ګوایم دو زم بیا پویان چې څنګه، بل طرف چې وګورې شفارس هم دی، بل طرف چې وګورې د خپل حق د غوښتو لپاره وکیل نیولم دي که نه دي؟ دا خو تاسو ذهن مني هره خبره. ګواهیم دو، شفارس هم دی او وکالت هم دی. اوس ووټ دغه درې واړه طرفونه ثابتول. مانه به څوک پوښتنه وکړي چې یاره صاحبه تا چې کله ګواهۍ خبره وکړه لږ په دا خو مې پوه کړه چې ووټ اچول څنګه ګواهي دی؟ نو ما ته ګوره اجي صاحب ووټونو ته ودرېدو، موږ تاسو عوام یو ټول. حکومت د طرف آرډر وشو چې پلانکی اجي صاحب پلانکی دا ووټونو ته ولاړئ، تاسو دغه اجي صاحب پسې ووټ واچوو. نو ما ورته چې کله ووټ اچوو که نه، اول غرض هم دا دی چې یاره اجي صاحب مونږ پلانکي منصب باندې کېنوو، دینداره سړی دی، د دین پابند سړی دی، شریعت ته برابر دی، غلطي پکې نشته. ګواهي شوه که نه شوه؟ چې کله ما ورته ګواهي جمع شي نو مشران هغه خبره قبوله کړي. یو طرف چې وګورې ګواهي ده، اوس راشه ګواهۍ له هوښیاره خلک یو په هر شي باندې ګواهي لکه څرنګې په ښه کار باندې ګواهي کول ثواب دی. او حضور علیه السلام مبارک فرمایي که نه، کوم یو انسان چې په سچه باندې ګواهي وکړي د یوې خبرې، نو الہ العالمین به دغه انسان لا د یو غلام آزادېدو قدر اجر او ثواب درکړي. څومره ثواب به ونه درکړي؟ یو غلام آزادېدو قدر. خیره غلام آزادېدو څومره ثواب دی؟ نو دا خبره هم ذهن کې واچوه. کوم یو انسان چې مومن مسلمان وي، غلام آزاد کړي د الله د رضا لپاره، حضور مبارک فرمایي چې رب لا یزال به دغه انسان د بدن یوه حصہ اور د جهنم نه آزاده کړي. ما ته به ګوره ویښ کېنو، یو طرف ګواهي عبادت شو که نه شو؟ جواب راکو شو، نیک کار دی. ګوره بل طرف دا واوره، که دغه ګواهي تا په درویغه وکړه نو لکه څنګه په سچه باندې ګواهي ثواب دی، داسې په درویغه باندې ګواهي ګناه دو. حضور علیه السلام مبارک په یو حدیث کریمه کې ترمذی شریف 2م جلد کې دا حدیث مبارک موجود دی. حضور علیه السلام مبارک فرمایل اے زما امتیانو د غټو ګناهونو نه ځان وساتو، په هغو کې یو شرک دی، دویم پکې مور و پلار نافرمانی ده، نافرمانی، او دریم نمبر گواهی په درویغه باندې ده. دا صحابي فرمایي دغه حدیث کې چې حضور علیه السلام شرک نه منع په دغه حدیث کې یو پیره کړي. دا خبره ګوره زده کو، دا بار بار زه کوم. مور و پلار نافرمانۍ منع یو پیره کړي، خو چې کله د درویغو ګواهي راغله حضور علیه السلام درې پیره دا خبره وکړه، الا وشهادت الزور، الا وشهادت الزور، الا وشهادت الزور. امامتیانو درویغو گواهی نه ځان وساتو، ځان وساتو، ځان وساتو.
صحابي فرمایي وی چې حضور مبارک دغه حدیث ویلو کې دمره زور وکړو کنه چې د مبارک مخ مبارک تبدیل شو رنگ کې تبدیلی راغله وګوره شرک منه دغه حدیث کې یو پیره شوی مور او پلار نافرمانه منه دغه حدیث کې یو پیره شوی خو درویغو گواهی منه دغه حدیث کې درې پیره شوی نو ما ته خبره مې سره دغه پیره کړه کنه د تمهید مې دغه پیره کې خو چې کا وټ اچول وګوري یو طرف گواهی مندو گواهی دا سې چې را پلان کای صاحب دی او منصب حاصلول غواړي زه گواهی کوم د دې خبرې چې دای لایق دی دای نه کمل دی دای خسړی دی د دین پابند سړی دی نو دغه زوټ ور کوم دا اوس ښه گواهی او بل طرف کو وګوري چې شریعت مخالف وي خپويږي چې غلط دی او بیا وټ ور کې نو دا درویغو گواهی نو دا دوی خبرې به ځان ته مخې ته کیو داسې ترتیب باندې بیا به ځان سره فیصله وکړي چې یاره ماله ښه ګواهي په کار دو که غلطه ګواهي په کار دو نو یو طرف وټ څه حیثیت لري د ګواهۍ حیثیت لري دویم طرف که وګورې دا خبره یاد ساتو دویم طرف که وګورې شفارس حیثیت لري دا وټ اچول شفارس حیثیت لري څرنګه شفارس داسې شفارس حیثیت لري که نه چې یاره دا پلانکی کس دی دی لایق دی د منصب او د هغې پلانکي سیټ نو زه غواړم دا چې دی هغه سیټ ته ورسیږي زه پسې وټ واچوم دا یو قسمه شفارس هم دی یعنی د ده شفارس چې څومره زیات شو حکومت کې وټونه یې زیات شول نو دی به اکسپټ شي دی به مقرر شي او باقي مقابلین چې کوم خلک ورسره وو هغه به پاتې شي شفارس هم دی او سره ارشو شفارس لا شفارس شریعت کې څنګه دی نو قرآن کریم کې الہ العالمین یو آیات کریمه فرمایلی دی الہ العالمین فرمایي ومن یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها الہ العالمین فرمایي اے ما بندگانو پتاسو کی کوم یو انسان چې شفارس وکړو او ښه شفارس وکړو په حق باندې شفارس وکړو په سچ باندې شفارس وکړو او دا قبول شو نو الہ العالمین فرمایي وي چې دغه انسان له به شفارس کې خدای پاک خپله برخه ورکوي زه به ورله خپله برخه ورکوم فایده به ورله ورکوم خو که داسې و چې شفارس وکړو خپېدو چې بد دی او بیا یې وکړو نو الہ العالمین فرمایي وي چې دغه انسان لا د شفارس بد شفارس بدله به هغه بوج به زه ورکم چې دی خپېدو چې دا بد شفارس دی او بیا یې وکړو نو ښه شفارس فایده شته او بد شفارس عذاب شته نو دا دوی خبرې هم ځان سره په تله کې واچوو چې یاره که زه ښه شفارس وکړم یا خو دنیا معامله وا کیسه مې ورته وښایم چې موږ تاسو دغه شي ته سوچ وي که نه وي موږ خو بیخي ماینس کې روان یو کیسه مې ورته وښایم وروستو حدیث په روشنایۍ کې کله چې ما ورته دا مسله زده کړه اول خو د ګواهۍ خبره شوه ښه او بده دویمه شفارس خبره شوه ښه او بده نو دغه موازنه دغه تله دغه تلل دا به زه ورته په خپله باندې وکړو او چې کوم حقیقت کې ښه وي هغه ته به ښه ویو او چې کوم حقیقت کې بد وي هغه ته به بد ویو شریعت کې وټ حیثیت لري ما ورته خبره وکړه ځینې خلک خو یې بیخي مني نه که نه چې یاره خلافت ته وټ پکې کومه طرف راووتو نو دا خبره ورته ما وکړه چې شریعت کې وټ حیثیت لري یو خبره دویمه خبره دا زده کو کوم یو انسان چې داسې وي چې خلکو نه په دباو باندې خلکو نه په زور باندې وټخلي او دغه سړی د هغه منصب لایق نه وي او تم پوهېږي چې نه دی ویل در باندې زوروري ته ورته ویلی شي نه څه داسې سړی وي دغه سره به څه کې نو دې په هکله یو خبره واورو ښه امام بخاری رحمت الله علیه مبارک خپل کتاب کې
دا حدیث مبارک روایت کړی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې یو ځل حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه یو اعرابي یو د غرونو اوسیدونکي سړي پوښتنه وکړه حضور علیه السلام مبارک قیامت به کله رادرومي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله دا خبره واورېده پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایي ای اعرابي قیامت به هله رادرومي چې کله خلق د امانت خیال ونه ساتي د څه شي خیال ونه ساتي امانت امانت څه شی دی د پښتانه بیا کړي حضور مبارک امانت څه شی دی حضور علیه السلام ورته چې امانت دا دی چې کله ته یو انسان په داسې عہده باندې کینې چې هغه لایق نه اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کله چې ته یو عہده داسې چاته وسپارې چې هغه لایق نه نو بس دا د قیامت د راتګ غټه نشانه نو دا حدیث مبارک یی دا بیانوي دا چې کوم یو انسان په زور باندې وډ غواړي په زور باندې غواړي شریعت کې دا حق نشته چې دی په زور باندې وډ غواړي او پاتې شو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک خبره نو ځان پوي کو خبرم ټیکتو محدثین یې وی چې کوم یو انسان دا دمره تمهید چې ما تاسو ته کې خو زور سره سم دغه خبرې له دمره خبره چې ما وکړه دغه حدیث پر روشنايي کې ټول محدثین چې حضور علیه السلام مبارک دا خبره چې کومه کړې صحیح ده خدا هغه چا لپاره صحیح ده چې کوم یو انسان یقیني طور باندې د هغه منصب لایق نه وي نه اعمال ټیک وي نه خدمت خلق وي نه شریعت پابند وي حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې وټونه اچول د داسې سړي لپاره چې هغه د شریعت پابند نه هغه شریعت عمل په ځان کې نه راولي شریعت نه په هر ځای کې مخړي با قاعده دغه انسان له وټ ورکول دا ګناه